إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. زما دین اسلام عزتمند و محترم و تیر درس کی مونږه د توحید په باره کې مختصر لږ وضاحت کړو، چونکه دا بحث د دې مقصد د پاره دی چې مونږه د تقوا چې کوم هغه مراتب دي هغه یاد کو او الله سبحانه و تعالی مونږ لرا نصیب کی باغنیت باندې مونږ د دروس شروع کړي. نو په انسان باندې د ټولو نه اولنې حق دا د الله دی چې کوم انسان د الله سبحانه و تعالی حقوق ادا کی دا سړی اعلی متقی. ځکه د تقوا لومبنې اوړه هم دا د چې انسان به د الله سبحانه و تعالی حقوق ادا کوي چې په بنده باندې د الله کوم حقونه دي. علما فرمایي قبر کې چې د انسان نه د رب په باره کې تپوس کیږي چې من ربک، اے انسان رب دې څوک دی، نو د دې جواب به هغه انسان ورکوي چې هغه په ټوله زندګۍ کې د خپل رب حقونه ادا کړي. د کار سره د غزه کې جواب نشي ورکولی. د قبر دا سوال جواب دا په ټوله زندګۍ باندې منحصر دی. ته به د بلوغ نه والي تر مرګه پورې ټوله زندګۍ کې سوچ کې چې ما د خپل رب حقونه ادا کړي دي که مې نه دي ادا کړي. زما د خپل رب سره معامله څنګه وه په دنیا کې؟ که دنیا کې د رب سره معامله دا صحیح و، هغه د نارضا او د هغه حقونه د ادا کول، هلته به الله سبحانه و تعالی توفیق درکړي د دې سوال د جواب. او دغه رنګې دا دوه سوالونه نور چې دغه هم په دې باندې دي چې د انسان ټوله زندګي لګي دغه دریو سوالونو جواب ورکولو دپاره. د دې وجې نه اول د الله سبحانه و تعالی حقوق پیژندل پکار دي. ځکه چې انسان یو شی پیژني نه، نو عمل به پرې څه وکړي، هغه به څنګه طریقې سره ادا کړي. د الله سبحانه و تعالی په حقونو کې اولنی حق په مونږ او تاسو باندې دا دی چې مونږ په هغه باندې ایمان وروړو. څوک چې په الله باندې ایمان نه لري کافران، الله سبحانه و تعالی د هغې په باره کې فرمایي چې دا ناشکره خلک دي. الله سبحانه و تعالی ورله زندگی ورکړې ده، خوراک او سکاک ورکوي، د الله په ځمکه کې اوسېږي، د الله رب العالمین هوا ځان ته راکاږي. یعنې د الله په نعمتونو کې د سر وخپونه ول ټول ډوب دي، خو بیا هم په الله ایمان نه راوړي، الله نه مني. د الله سبحانه و تعالی د وجود نه خلق منکر دي، څوک د الله سبحانه و تعالی د وحدانیت نه منکر دي، دا ناشکر دي. ځکه هو قرآن کې د هغې نه خطاب په کافر باندې کېږي. کافر منکر او ناشکر انسان دی او غټ ناشکر دی. نو په الله سبحانه و تعالی باندې ایمان لرل دا لومبنی حق دی په موږ او تاسو باندې چې الحمدلله الله موږ را نصیب کړی دی، او دا د الله سبحانه و تعالی غټ احسان دی په موږ او تاسو باندې. چې کله موږ او تاسو دا کلمه وویله چې لا اله الا الله، په دې کلمه باندې خو موږ د اسلام په دایره کې داخل شو، خو اوس به د دې کلمې په مقتضا باندې عمل هم کوو. مهم څیز دغه دی چې ټوله زندگی په هغې باندې لګي. د الله سبحانه و تعالی لومبنی حق د اسلام نه پس چې اسلام کې کوم انسان داخل شي نو هغه عبادت دی. حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه نه معلومیږي چې دې فرمایي یو ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سورم. د خر سورلی دا عیب نه دی بلکې سنت طریقه ده. نبی صلی الله علیه وسلم په خر باندې سورلی کوله، دې سره انسان کې عجز پیدا کی. او معاذ رضی الله عنه په شاته ناست دی. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې یا معاذ، هغه ته لبیک و سعدیک یا رسول الله، حاضر پتا ته پته شته چې تعرف ما حق الله علی العباد،
تا ته دا پته شته چې د الله په خپلو بندګانو باندې څه حق دی؟ هغوی الله ورسوله اعلم. نبی صلی الله علیه وسلم ته 3 ځلې دا تپوس معاذ رضی الله عنه دا جواب ورکړ چې الله ورسوله اعلم. دا د هغې ادب د نبی علیه السلام سره که خبره به ته پته وه هم به جواب نه ورکو، بلکې نبی علیه السلام ته به دا ویل چې الله ورسوله اعلم. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې حق الله علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شیئا. د الله حق په بندگانو باندې دا دی چې دا بندگان به د الله عبادت کوي او د الله سره به هیڅ څوک نه شریکوي. دا لومبنی حق دی. الله سبحانه و تعالی انسان د دې مقصد لپاره پیدا کړی چې انسان به د الله سبحانه و تعالی عبادت کوي. دا عبادت یو داسې شی دی چې په دې باندې انسان الله سبحانه و تعالی ته رسېدلی شي. الله سبحانه و تعالی سره په دې باندې تعلق پیدا کیږي. یو انسان د الله سبحانه و تعالی محبوب ترین بنده ګرځي په دې باندې. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه و تعالی فرمایي چې يتقرب الی عبدی، دا بنده ما ته رانږدې کېږي بالنوافل په نوافلو باندې. یعنې یو بنده هغه فرض مونځ او فرضي عبادت کوي په ټولو عبادتونو کې، خو د فرضي عبادت سره وي نفلي عبادت هم کوي. نو په دې نفلي عبادت باندې دی ما ته رانږدې کېږي تر دې پورې حتی احبه، وي تر دې چې زه ورسره محبت وکړم. د الله سبحانه و تعالی دا بنده محبوب شي، بس د الله خوښ شي، الله ورسره مینه کوي. په اسمانونو کې جبرائیل علیه السلام راوواړي او هغه ته دا خبره وکړي چې جبرائیل پلانکي د پلانکي سره زه مینه کوم، محبت ورسره کوم، تم ورسره محبت وکړه. نو جبرائیل علیه السلام په اسمانونو کې اعلان وکړي چې پلانکي سره الله مینه کوي، ټول اهل السماوات ورسره مینه شروع کړي. یعنې دا سړی په اسمانونو کې مقبول شي، ټول ملائک د سره مینه کوي، د ځان هم نه خبر. تر دې پورې چې یوضع له القبول فی الارض، د دې انسان د پاره په ځمکه کې الله قبولوالی کیږي. قبولوالی معنی دا ده چې د هر انسان په زړه کې د ده دپاره محبت او قدر کیږي. ته به چا سره ملاو شي، تا به مخکې لیدلی هم نه پیژنې به هم نه، خو د هغه زړه کې به ستا دپاره محبت وي. لکه دې مثال د علما دي، انسان یو عالم چې ته په ټول عمر کې یو ځله ورسره نه ملاو شوی، خو چې وی نو زړه کې ورسره ډېر محبت پیدا شي، ته به د ډېر زمانې نه پیژنې. دا صحیح هغه الله سبحانه و تعالی دې له په ځمکه کې قبولوالی ښودلی، یعنې د الله ټول مخلوق دې بنده سره مینه شروع کړي. د څه د وجې نه؟ د عبادت د وجې نه. نو عبادت دا یو خپله جامه ګرځول پکار چې انسان کوشش کوي چې زه هر وخت عبادت کې ګرځم، چې هر ټایم زما په عبادت کې حسابي. عبادت دا یو جامع لفظ دی، صرف مونځ ته نه وي، بلا شي اقسام د دې عبادت دي. خو د عبادت مهمې خبرې چې د عبادت څه اساس دی، کوم عبادت د الله سبحانه و تعالی په دربار کې قبول دی. ځکه عبادتونه خو ډیر خلک کوي، ټول دنیا په اعمالو کې او عبادتونو کې مصروف وي، خو کوم عبادت د الله په دربار کې قبول دی، په کوم عبادت باندې انسان الله ته نږدې کیږي چې هغه انسان تلاش کړي او هغه عبادت کړي. مې عزتمندو قرآن کې چې الله سبحانه و تعالی فرمایي عاملوا الصالحات، ډېرو آیاتونو کې ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان وروړي او بیا نیک عمل کوي. دا عمل صالح څه ته وایي؟ سفیان رحمه الله تفسیر کوي چې عمل صالح دې ته وایي چې اخلصه واصوبه، چې عبادت کې دا 2 صفات راشي. اخلص ان يكون لله، چې عمل دې صرف د الله دپاره وي، چې دا عمل دې صرف د الله دپاره او کاغه هر یو عملو، خو چې په دې کې اخلاص موجود، دا وړوکی عمل د الله په نسبت باندې ډېر عظیم ګرځي. حدیث کې راځي یو بنده راولګي یو کجوره یا د کجوري نیمه حصه صدقه کړي، خو ډېر په اخلاص باندې صدقه کړي، وي الله سبحانه و تعالی د ده دا صدقه په خپل خلاص باندې واخلي، قبول یې کړي، او بیا هر ورځ د ده دې صدقې ته ګوري، د ده د دې صدقې تربیت کوي. داسې تربیت وي لکه څنګه تاسو چې د خپل د اس د بچي تربیت کوئ، چې کله دې ته وګوري د دې بنده اخلاص او محبت ورته رایاد شي، نو د هغې د وجې نه د اجر زیات کړي. حدیث کې راځي تر دې پورې چې دغه نیمه کجوره
د غر عمره وګرځي. ګوره وړوکي عمل یې کړی دی خو اجر د غر عمره الله ورکوي د اخلاص د وجې نه. نو د هر عمل بنیاد چې اخلاص وي، صرف د الله دپاره وي، چې عمل دې صرف د الله دپاره. او دویم شرط پکې دا دی اصوب ان یکون علی وفق السنه، چې عمل دې د رسول په طریقه. بس دا دوه مهمې خبرې دي. که هر عمل کې د الله دپاره کې او د پیغمبر په طریقه باندې کې، بس دا هغه عمل دی چې الله له به دې ورسوي. دا د انسان د کامیابۍ سبب دی. بیا د عبادت شرطونه چې علماو ذکر کړي دي، چې عبادت مجموعه د دریو خبرو ده. ابن قیم رحمه الله هم فرمایي چې وعبادة الرحمن غایة حبه مع ذل عابده هما قطبان. عبادت د دریو شیزونو مجموعه ده. انسان به یو په عبادت کې محبت د الله سره کوي. دا عبادت دا برده د محبت د وجنه بوج به نه ګړي په ځان باندې، بیګار به نه ګړي. عبادت چې کی د الله د محبت د وجنه به کوي. بل په دې عبادت کې به ذلت الله تخکاره کوي. او سړی موږ باندې ولاړ له تکبر کې ولاړ دی، هیڅ عاجزي به کې نشته. داسې عبادت الله نه قبلوي. عبادت چې هر یو کې په دې کې به الله ته ځان ذلیله کې، ځان به ته ذلیله کې چې بس مونږ الله ته محتاج یو، الله مونږ ته نه دی محتاج. او دریم نمبر رجا او امید. په عبادت باندې به انسان تم صرف د الله نه ساتي. چې عبادت دی د محبت نه، د ذلت نه او د رجا امید نه ډک شو، نو دا عبادت دا اصل کې حقیقي عبادت دی چې انسان په دې باندې د هر عبادت خوند ته رسیدلی شي، لذت محسوس کولی شي. بیا د هغه عبادت چې دی کې انسان دا صفات راجمع کی. زما عزتمندو په دې عبادتونو کې بلا انواع دي. بعضی عبادت او بعضی عمل وړوکی خو الله وسره مینه کوي، هغه عمل د الله خوښ وي. نو چې کم بنده هغه عمل کوي، دغه بنده هم د الله محبوب ترین ګرځي. او دا بیا یو اوږده موضوع ده چې انسان قرآن ګوري، قرآن لولي، دې خبرې ته سوچ کوي چې الله کم کم ځای کې د کومو عملونو سره مینه کوي. احادیثو کې ډیر زیات داسې اعمال دي. لومبنی عمل چې هغه عمل سره الله مینه کوي، او کم سړی چې هغه عمل کې هغه سره الله مینه کوي. یعنې په هغه وړوکي عمل باندې انسان د الله محبوب بنده ګرځېدلی شي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. توبه او طهارت دا دوه داسې عملونه دي چې انسان د الله سبحانه وتعالی محبوب ګرځي. گناهونه د هر انسان نه کیږي. کل بنی آدم خطاء، د هر ابن آدم د زوینه خطایی او ګناه کیږي. خو غوره په دې خطاکارو کې الله ته راګرځېدونکی دی، الله ته توبه ایستونکی دی. ګوره پرې توبه باندې یو الله ستا ګناه معاف کوي، بل د دې توبې د وجې نه الله سبحانه وتعالی تا سره مینه کوي. دا وړه خبره نه ده، ډېره عظیمه خبره ده. دنیا کې که انسان خطایي وکړي او بیا د چا نه معافي وغواړي، نو عام طور خلک د انسانانو زړونه واړي، بخنه هم نه کوي. او که بخنه هم کړي نو بیا ورسره مینه نه کوي، داسې پلان کې سړی دی، داسې کار را سره کړی و. خو نه، الله سبحانه وتعالی سره د دې نه چې تا د الله رب العالمین نافرمانی کړې ده، الله سبحانه وتعالی حق دې ضایع کړی دی، لیکن الله د تا حق معاف کوي. او د هغې د پاسه سره الله سبحانه وتعالی مینه هم کوي. حدیث کې راځي که چېرته تاسو ګناهونه نه کوئ، ګناهونه هم پرېښودل، الله به ټول تاسو هلاک کړي. داسې مخلوق به راولي چې هغې به ګناهونه هم کوي، الله ته به توبې مباسي. د الله سبحانه وتعالی د خپل بنده نه د عجز ډېر خوښ دی چې بنده همیشه دپاره الله رب العالمین ته فریاد کوي، الله رب العالمین ته خپل عجز او کمزوري ښکاره کوي، الله رب العالمین ته جاړي. دا عمل د دې بنده نه د الله رب العالمین ډېر خوښ دی، ځکه الله رب العالمین داسې بنده سره مینه کوي. حدیث کې راځي لله افرح بتوبة عبده. الله رب العالمین ډیر زیات خوشاله کیږي د خپل بنده په توبه باندې د هغه انسان نه هم ډیر چې په صحرا کې ته سورلی روکه شوي او په هغه سورلی باندې د ټولې زندګۍ سامان پروت دی. ټولې زندګۍ مطلب دا دی چې خوراک څښاک هر څه به پراته دي، چې خوراک څښاک په صحرا کې نه کړي نو مړ به شي. خو که هغه زندګي به د سورلی د پاسه ده او دا ته روکه شي د هر څه سره سامان سره، ډېر خفه شي. وي د ونې ویښته رایي چې زه په خوب کې به رانه ساه وخېږي مړ به شم. چې سترګې څنګه وغړېږي نو سورلی مخې ته ولاړئ.
ډیر خوشاله دا انسان څومره خوشاله چې مرګ په خپل سترګو باندې لیدلی او بیا ول الله دوباره ژوندۍ ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر خوشاله چې د خوشاله د وجه نه وي چې اللهم انت عبدي وانا ربك، چې الله ته مې بنده یو زدي رب مې اخطا من شده الفرح. خوشحالي په ډیره زیاته شي د ډیره خوشاله نه خطا شي په خبره کې. الله رب العالمین دغه انسان نه هم ډیر خوشحالي، دغه انسان نه هم الله رب العالمین د خپل بنده په توبه باندې ډیر خوشحالي. نګور الله رب العالمین ته رسیدل په وړو وړو عملونو باندې کیږي، خو چې کله انسان زړه کې دا قصد او دا اراده پر دې چې زه خپل الله لزان رسول غواړم پر دنیا کې، الله دا موقع را کړی ده چې دا ساګانې ختم شي، بیا دا مهلت به زموږ ستاسو نه واخیستلی شي. کوم عمل به چې زه هغه وکړم او الله ته پرې ورسېږم، چې ستا په ذهن کې دا همیشه دپاره سوچ پروت دی چې کوم عمل به زه وکړم، اوس به کومه نیکي وکړم چې په هغې نه الله رضا شي. بیا الله رب العالمین خپل انسان ته لارې کولاوي. الله رب العالمین وعده کړې ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کوم انسان چې په دې کوشش کوي چې زه الله ته ورسېږم، الله ورته خپلې لارې پرانیزي، خپلې ځان ته راغواړي، ځان ته رارسوي. او بل دغه آیات کې الله رب العالمین فرمایي چې یحب المتطهرین، صفائی او طهارت والے خلکو سره الله مینه کوي، طهارت ظاهری او باطنی، چې د انسان باطن زړه هم پاک دی، نه پکې شرک شته دی، نه پکې بدعت شته دی، هیڅ غلط خرافات ارس نه، زړه صفا دی، خالص د توحید عقیده ده. او ظاهری جسم هم پاک دی، کپڑے هم پاکی دي، ځکه چې انسان څومره طهارت والی نو ملائکه هم د دنه خوشحالي والله رب العالمین مسلمینه کوي. ظاهری او باطنی دواړه طهارت مراد دي. نو ګوره په عملونو کې دغه یو عبادت د استغفار او د توبې دا داسې عمل دی چې الله سبحانه وتعالی ورسره مینه کوي. او نور هم ډېر اعمال دي چې انشاءالله په مزه مزه به بیانو. خو په دې ننني درس کې مختصره خبره هغه صرف دا کو چې د تیر درس نه پاتې شوې وه چې موږ او تاسو کلمه د توحید د هغې څه ناسه معنا او څه ناسه فضایل مو واورېدل چې لا اله الا الله د دې معنی ده چې لا معبود بحق الا الله، د الله نه علاوه بل حقدار د بندګۍ حقیقي معبود نشته مګر صرف یو الله دی. نو آیا صرف په خوله باندې لوستل د دې کافي دي او که نه نور هم د دې څه شرطونه شته د دې کلمې؟ په خوله باندې ویل هم د ایمان دپاره شرط دی، اقرار باللسان دا هم شرط دی، او سره د دینه به بیا اعتقاد فی القلب په زړه کې به دا عقیده هم ساتي، په خوله به هم د دې اقرار کوي، عقیده به هم ساتي چې الله سبحانه وتعالی ایک یو دی او د هغه نه علاوه بل حقدار د بندګۍ نشته دی. علماء د دې لپاره اووه شرطونه ذکر کړي دي کلمې د توحید لپاره. یو پای کې علم دی چې د کلمې توحید باندې به هر انسان پوهیږي، داسې نه چې مسلمان دی خو د کلمې په معنا نه پوهیږي، داسې د کلمې معنا د دې علم یادول دا په هر انسان باندې ضروری دی، لازم دی. به قرآن کې الله فرمایي فاعلم انه لا اله الا الله، په دې خبره به ځان خامخا پوهه کې چې د الله نه علاوه ګوره بل حقیقي معبود نشته. داسې به خلکو د ځان نه معبودین جوړ کړي، څوک به د بوتانو عبادت کوي، څوک به د قبرونو، څوک به د ونو، خو هغه به حقیقي نه وي، حقیقي به صرف یو الله وي. دویم شرط په دې باندې انسان به یقین ساتي، دا خبره چې کوي که نه د منافقانو په شان په خوله به نه وي بلکې د ده به د زړه یقین وي په دې باندې. حدیث کې راځي اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله من قبل نفسه، چې د یقین سره دا خبره وکړي او دا کلمه د توحید وي، د دې د وجې نه الله د نبی صلی الله علیه وسلم د شفارس مستحقي. بل شرط د دې کلمې هغه اخلاص دی چې دا کلمه په اخلاص باندې وي. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. الله رب العالمین مخکینی امتونو ته د دې امر کړو چې اخلاص په دې کې ساتي. څلورم شرط د دې لپاره صدق دی چې خبره کوي لا اله الا الله وی په خوله باندې، دې کې به رښتینی، د منافقانو په شان دروغ به په دې خبره کې نه وي، ځکه یې خو ظاهري د خپل ځان د مسلمانۍ د ثابتولو لپاره دا خبره کوله، لیکن مؤمن سړی چې دا ګواهي کوي نو په دې کې به د زړه نه رښتینی، د زړه نه به دا ګواهي کوي. پنځم شرط محبت، چې توحید دی ومنه، کلمه د توحید دی وویله نو په زړه کې به د الله سره محبت هم وي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې بعضې خلک دي هغه د الله نه علاوه د
ته نور الهو سره محبت کوي داسې محبت لکه څنګه چې مسلمانان او مؤمنان د الله سره محبت کوي والذین آمنوا اشد حبا لله د مؤمنانو د الله سره محبت دا ډیر سخت دی ډیر سخت محبت کوي د الله سره مؤمن سره به هم د الله سره محبت کوي شپږم نمبر انقیاد او قبول دا کلمه د توحید چې موږ تاسو ویل نو موږ خپل ځان دی دین ته منقاد کوو دا چې د شریعت هر یو امر دی که هغه ګران دی او که آسان دی که زموږ طبیعت یې مني او که نه مني هغې ته موږ تاسو ځان منقاد کړي ځکه چې موږ مسلمانان یو په غاړه کې د اسلام کړی ده نو بیا به داسې نه وي چې د مسلمان هر یو د اسلام هر یو عمل دی هر یو حکم دی د هغې نه مخ نه اړوو هر یو حکم ته به سینه کولاوو دا شرطونه بعضې علماو د دې د توحید د کلمې دپاره ذکر کړي دا مهم شرطونه د قرآن نه معلومیږي د قرآن د ایتونو نه استدلال کړی دی په دې باندې انسان عمل وکړي الله رب العالمین د لذت او خوند توحید ورنصیب کوي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین